بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې ورځې دلته کې په دې ګراوند کې کرکټ کیږي، د نوجوانانو به کرکټ کولو. نو د چوکۍ پولیس، د پیر سبق چوکۍ پولیس او د نوشهره کلان پولیس رالو او دوی ته دا ګراوند واړولو. دا د اګریکلچر ځمکه ده. نو دلته کې دا هلکان دا وخت کرکټ کوي، نو دوی وایي چې ایسوپي خیال مو ونه ساتلو. نو په کرکټ کې خو الریډي د ایسوپي خیال ساتلی شي. بیټسمین یو ځای وي، بالر بل ځای وي، فیلډر بل ځای وي. نو دا ظلم یې کو چې د دې نوجوانانو دا دوی دپاره د یو د تفریح دا وخت دی، یو پروګرام کوي، یو کھیل کوي. کني دا دلته کې دوی ته پته ده چې په پیر سبا کې ډېر زیات منشیات میلاویږي. هم د دوی پولیس دوی بالکل ولې دوی خبر نه دي چې د دوی د پوزې د لاندې دلته کې دوی ته منشیات دغه کي. دا هلکان به نور څه کوي؟ دا هلکان که لوبې نه کوي، دوی که کرکټ نه کوي، نو دا چې دي دا به د منشیات فروش دلته کې ډېر زیات دي او دوی به هم په دغه نشو تماشو باندې به راوړي. نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دې هلکانو ته د ګراوند جوړ کړی شي. او ګراوند داسې دی چې دا د اګریکلچر ځمکه ده، دا فارغه ده. دا د سیلاب نه پس هم د ترکو حکومت ته، هغه وخت د NP حکومتو دا پوره 64 کنال باړی ده، دی ورته ورکړی. د هسپتال دپاره خو هغه منصوبه بیا واپس شوه. نو لحاظه د پیر سباک د دې خلکو چې زنګ MNA چې دی، نو هغه وزیر دفاع پرویز خټک دی، او MNA چې دی MPA چې دی د هغه زوی ابراهیم خټک دی. نو زنګ حکومت ته دا خواست دی چې کم از کم که دې هلکانو ته دی تندرست هغه سرګرمۍ نشي ورکولی، نو ولې د هغوی نه د لوبو یو چې ورته څه میسر دی دا ترې ولې اخلي؟ دا هلکان ولې خرابوي؟ د دوی ژوند ولې خرابوي؟ او دوی ولې منشیاتو طرف ته دی راغب کوي؟ د دې مطلب خو دا دی. او بل یو د مزې خبره پکې دا ده چې کم پولیس د چوکۍ پیر سبق پولیس چوکۍ راغلی یا د کلان پولیس راغلی، په موټر کې شپږ او اته کسان راغلي، نه ماسک اچولی، نه د ایسوپي خیال ساتلو. نو هغه وخت ایسوپي چېرته وه؟ نو مهرباني دې وکړي دا د هلکانو د نوجوانانو دپاره تاسو ګورئ دا مازدیګر د څومره لرې ولاړ د ایسوپي خیال پکې ساتلی شي. نو مهرباني دې وکړي د حکومت نه دا مطالبه ده چې په دې دا کیل نه بندوي او دوی ته د ګراوند منظور شي. دا به ډېره مهرباني وي.